بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين. ما قبل سره مناسبت داده چې تیمم چې هغه خلیفہ او د کول او دسه او مسد موزي د خلیفہ د بازي او دسه چې هغه د خپو انزل دي پکار دا و چې دای مقدم کړه وي خو دغه اثبات د قران نشوي دي نو ځکه هغه مقدم کړله او مسألة الخفين چې من خصائص هذه الامه د استفتره لغت کې امرار اليد على الشيء ویل کیږي مسح تعریف مخکې شوی اصطلاحي تعریف اصابه اليد المبتله الخفه او ما يقوم مقامه في موضع المخصوص في المده الشرعيه اصابه اليد المبتله لن لاس رسیدل لموزیتا یا د موزی چې څوک قائم مقام وي دا ورستوایو في موضع المخصوص في الموضع المخصوص مخصوص ځای کې چې دا موزی برئیسه ده په المدة الشرعيه خپل موده شرعي بیانېږي او ورځ د مقیم له درې ورځې مسافر او خف موزه خفت نه ماخوذه ده ځکه دې کې حکم سپکی غسل نماز ترازی اصطلاحي تعریف ما يستر الكعبه امكن السفر به او المشي فرسخا چې اصطلاحي تعریف دار چې ګټي پټکړي سفر او مزل بکې ممکن وي او فرسخه پورې اصطلاحي تعریف دا ده چې پنځه قاعده بکې ولګو یو دا چې پورخ په ترګټو پټکړي دومره پیړي کته په مسکینو لونواله قدم ته نه رسی انا مطلق موزی کم منی چې مسکی هغه تعریف ده دومره پیړي چې د قدم اکم رنگ دی انخ کاری پکې څوک دې شو درې بغیر څه د تړلو نه قدم پورې خپل کله کې ولاړی او ته چې لګمنګ نن سبا فکر کری کو دغه تړل نه یادې ښا دا خو بخامخا کې خپل وڅنګ وردن نه کې لکه موزه سرمن کله کې خېل یې په وجه خپل بر ولاړی حجی او پنځم نمبر یو فرسخ مزل بکی کېدل ممکن وي 3 میله دا پنځه قید اصطلاحي تعریف کړي دا سی روان تعریف کوم مسبه په هغه موزه باندې کیږي چې هغه ټول خپل پټکړي ترګټو او د مسجد طریق قدم ته نه رسیږي او قدم بکې نه ښکاری او قدم پورې خپل ولاړوي او فرسخ مزل بکی کیږي اوس ورسېدلې دې پورې اصطلاحي تعریف شو خجی باب المسح على الخفين ویلو که ذهن کې معلومیږي په یو موزه مس نه کیږي یا به په دواړو کې یا به په یوم نه کې ابحاث د باب دولستی اول نمبر وصف د مسح را تباینی وصف برات عنوانات کې وي وصف معنا شرعي حکم جائز ده کنه ده شرعي حکم ده المسح على الخفين جائز مسح بخفين بس جائز ده او امام سی ابراهيم مولانا نقل لي چې دا یو درې شي نه خودلی فضیلت د شیخینو محبت د خطرینو او مسح على الخفين و د اهل سنت والجماعت شعار ده خبدي به جندل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فعلا او قولا دواړه ثابت ده بسنت سنت ذکر ویلو چې سنت قول فعل دواړو ته شامل کا دایو مسله شولا پس دا عنوان ختم دیمه مسله شرایط د مسح شرایط د مسح صاحب د قدرت دو ذکر کړی دي مسح په موضوع باندې دا حدث نه کې کوم چې موجب للوضوء نه کوم موجب للغسل اخراج منی یا حیض یا نفاس
همدغه کې به په موضوع مسینه کیږي. او دویم شرط ذکر کړی دی چې موضوع په طهارت باندې اچولي. طهارت کامله نه ده مراد، خپي وینځلې د ټولو ناول. ويبدأ بما بدأ الله، خو سنت فرض نه ده کنه، نو کې سړی او داس کې ول خپي وینځي موضوع په دبر اور واچي په دومرم کافی ده او بیرستو بقیا او داس وکي. برحال خپي به انزلي کټول او داس یو کو صرف خپي هغه نه بس به موضوع چولي. دا دو شرط صاحب د قدرت ذکر کړی دي. نو راځي موږ په کلیکشن نور صورتونه ذکر کوو وایو ریخه. نو مرات الفلاح كده ويشترط لجواز المسح على الخفين 7 شرائط. وشرائط دي أول دلتا شكم ذكر شيء لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء. ده خوش. دویم موزه بداسي موزوي سترهما للكعبين، دا گټي به پټیکړي. او دریم امکان المتابعه المشي فيهما، مزل به کې ممکن وي مونږ لیو فرسخه پورې ګوره تعریف کې مغشین ټول ویلو کې ذهن کې می. او څلورم خلو كل منهما عن خرق قدر 3 اصابع القدم من اصغر اصابع القدم. تاسو ګورئ شلیدلی بنوي د خپو پټوله کې چې کومه وړه ګوتره یعنی د خپو قچي ګوتي په مقدار د دریو قچو ګوتو په مقدار باندې دومره بشلیدلی نه وي ورسېدلی وي. مدغه شان تعبیر شو چې موزه بنې شلیدلی د خپې د کومه قچي ګوته د چې درې کې دومره یاد دي نه زیاته. پنځم استمساکهما للرجلين من غیر شد، چا به تړلی نه خپل به خپمانی ولاړی دم ویلو. شپږم منعهما وصول الماء الى الجسد، دومره په پیړی مونږ ویلو کنه دا وبچ په راکاږي نه بلته نه رسی. او څوک د دې قید داسې بیان کوي که یو سړی موزیه چولې وي مسبه کې کول او به خپوته وبدن نشولې په څه طریقه ډیر وبو یو کې ګرځیدلو موضوع کې ختم شو اوس کا. او وم يبقى اچھا جی وم دا دی چې د قدم د مخکنی حصہ چې دا د لاسونو د دریو د لاسونو د کوم قچي ګوته ده د دریو ګوتو په اندازه باندې باقی پاتې کټ شوی نه وي. که قدم د مخکنی حصہ کټ شوی او د قچي ګوته د دریو ګوتو په اندازه باقی نه پاتې نه به مسه پڅکه. ځکه مسله لپاره شرط دا دی چې بده قدم بده بره حسابه د درې ګوتو په اندازه باندې د قچي ګو د لاس ته قچي ګوتې درې ګوتو په اندازه به تماسه کې نو مسباله کیږي چې موجودي کنه چې هغه کټ شوی نو به مسبت سکے. تاسو وندر رسیدلې مراقل الفلا کیودا فقهاء نه شرایط ذکر کړي نو درې خدغه شو دوز من قدرین ولا خپل ذکر کړي دي. یو المسح على الخفين على ظاهرهما رسترازيرتا او دا تم شو. او نه هم نمبر دا دی چې چا باندې غسل واجب شوی هغه د بار مسح الخفين چې جایز نه ده نام پکې شو. برحل نوي من كل حدث موجب للوضوء اذا لبس الخفين على طهارة ثم احدث. په طهارت باندې خفین چولی غینه پس ودش بیودس شي. دریمه مسله ورسره دا مسله موري مې چې بعضي صورتونو کې مسله الخفین چی د وجوب شکل اختیاري مسه په موضوع باندې کول واجب وي. اول صورت دا دی او دومره وبدي چې مخلاص پینځل شیخ په تنه کافی کیږي. نه به ولې موضوع باسي خامخه چې وته لنجه جوړ شي به تیمم کې تکو بن کافی کیږي به. او دا افضل ده چې موزه دی بما سبو کې او باقي او د سوګي ځکه په اصل معنی امر الله تیمم خو خلیفہ دی. تاسو ورسېدې واري یو صورت شو. دویم وقت دومره تنگ دی چې ته موزي او باسي او به
او داس کې خپینځي نو ټیم درنه وځي نو په دې وخت کې موزه باندې مسه کول واجب دي بس نو د څوک سره مسه په موزه او کزر منځو کا ورسېدلې په وخت کې راځي موده د مسه نو کسړې موقم وي یومن ولیله به مسه کوي یعنی 24 غنټو پورې او که مسافر وي 3 ورځې او 3 شپو پورې به کوي مسله دا ده چې ابتدا د مسه به د کله نه شروع کیږي نو احتمالي 3 صورت لري تاسو لږ متوجه شئ یو دا چې کله نه ایموزي چولې دي دویم دا کله نه چې اول دا کله نه چې او 10 کړي دي دویم دا کله نه چې موزي چولې دریم دا چې کله نه به او 10 شوي دي راسي به نو په دې درې وړو احتمالاتو کې شروع د مودي چې کیږي نو دا د اخیری نه کیږي چې کله به او 10 شي مثلا یو سړی غرمه په 1 بجه باندې او 10 وکي او 10 وی په 2 بجې باندې موزي واچي او 10 جاری دی په 3 بجې او 10 مات کو نو 24 غنټې بکې کوم مقیم وي نو سبا له 3 بجو پورې ټیم ورکوا دا مسوله کار کولای شي او وجه دا ده موزیک کردار چې د کله نه شروع شوی هغه وخت نه والا تر سبا وخت پورې بکار کوي کا نو کردار کله نه شروع شوی کله چې به اودس شو چې اودس یو کو نو موزیک کردار نشته موزي واچولم څه کردار نشته کله چې به اودس کېدلو نو حدث پلاسونو مخ مسر کې ضرورت وکړو خپې ته بچ شولې اوس موضوع کار وکړلو تاسو خبره پوه شئ اسانه خبرې دي کا ابتداء هو عقب الحدث سنرمه مثلا محل مسه نم شرایطو کې فقهاو ذکر کړي بدایو کې بدایي سنای کې نو وی والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالاصابع وليس مسح دا په دې ظاهري حسابانه کوم لاندې نه ظاهري حسابانه او په ګوتو به خطونه راکاګو نو مثلا منځان وایي کوي دغه طریقه مسنونه وا چې په ظاهري سيو کې وګته به راکاږي نو کچا د ګوتو په ځای باندې په ظاهري سبانه د خپل د څوي تلې په کې هودللون او د قچي ګوتې د لاس د قچي ګوتې په اندازه درې ګوتو زیلون کو کافی ده او تکرارم پکې نشته یو پیرا کافی ده د دویمه مسله شو جزئیات وایوګه تکرار پکې نشته نو که ګوتې راکاږي او که تلیک دی یو پیرا کافی ده او ورسره درې ګوتې دام ضروری نه دي کې یو ګوتې راواخست سره قچي او لمدې کړل یو پیره په یو ځکه خودل به لمد کړل به په بل ځای به لمد کړل به په بل ځای کې خودل هم کافی ده څلورم رخکل نه دي لازمي کاسي ګوتې کې خودل هم کافی دي پنځم په وګدوم نه د ضروری ک پلانو باندې لاس کې خود ګوتې کې خودل هم کافی ده شپږم مړه د سره لاس ضروری نه دي او نه ګوتې کله باران باندې یا چې په کپڑا باندې د موزه دغه د درې د قچي ګوتو درې ګوتو په اندازه دي لمد کړل هم کافی ده ورسېدلې په مخکې راځي برحال مسنونه طریقې دغه ده د خلاص درې ګوتې په خې موزه او دغه سره درې ګوتې په ګسه موزه کې دي او داسې قدم پورې بار راکاږي د ګوتو سره کې دي ولان بارې براکاږي مسنون ندام د چی د ګوتې ترکاږي د ګوتې ازادي جوخت نه وي نور د فرضیت خبره وکړه لکه نوې ګوتې بنوي لم دی کې دا مثلا زین کې واچوي خلاصونه دین زری د غیلنواله ولا نه دی کافی کابله وظیفه ده او دا بیل ده تحت خطاب واحد نه دی موږ ویلي چې کله تحت خطاب واحد نه د یو بلل چې بل نه کافی کیږي که ذهن کې وي برحال وعلم ان اظهار الخطوط في المسح ليس بفرض دا مساله شولا يبتدئ من الاصابع الى الساق دا وشو شپږم عنوان مقدار د مسح
دا وقت ذکر شو فرض ذلك مقدار 3 اصابع من اصابع اليد پوهیږي به نو دغه مفتابه را دي چې مفتابه را دي چې اصابع اليد کوم چې وړي قچغه تر هغه مراد ده امام کرخي وای د خپو والا مراد دي نو موږ اعلی ته ترجیح ورکو هغه محل ته ترجیح ورکي همدا مفتابه د متن والا خجی او یاد ساتي هاري باندې بدري درې ګوتی مقدار 3 اصابع من اصابع اليد دريبه په یو دريبه په بل کې اوسره په یو موزه باندې وګوتا او په دیم باندې 15 غوته مقدار مسو کې نه کافي کیږي یو باندې 2 بل باندې 4 نه کافي کیږي حتی په یو باندې 2 بل باندې 3 نه کافي کیږي بیل بیل په یو باندې 3 کوي خجدا مسله مشو وم نمبر عنوان مانع المسح معنی د مسح کله داسي کله بداسي چې موزه باندې به مسح نه کیږي نو بس اسانه مسله ده کله چې موزه کې د موزه شرایط نه موجود به په مسح نه کیږي نو ایسه ختمه شرایط مولانا بیان کړل کنه مثلا ټول خپنه د پټکړی ګټي پوري یا پورا موزه د خوشلیدلې ده او د لا د خپې د کما قچ غوته ده د دې قچ غوتی سره چې دو نورې مرګړي کې درې قچ باندې ځمانه زې شلیدلې ويږي به مزبه په مسنه کیږي دا شان نور شرایط ملي یو کې فوت کوا بس به په مسنه کیږي ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر 3 اصابع الرجل مسله دار کې وسړي چینج کولاو کولان دي پوندي پورې راوستلونه به د موزي ته حکم می مسبه پکېږي که ختم شو ولا جواب داده ختم شو او انطباق دا سه دي چې کله چینج کولاو کې لاندې پوندي پورې راولي نو د خپې چې کومه قچه غوتره چې غدري کې د په اندازه باندې قدم کولاو شو څنګه شریدري نه بکیږي اوس دغه شانیم نه بکیږي یو مسله شروع کې بادشه وړه اهمه نو دا مصوري خلق د موضوع د بره د عام کمی مروج جرابي دي دا چی تبلک شاته گزور کیږي مسله روانه ده نو يتبين منه قدر 3 اصابع الرجل بيبه بنكيږي وان كان اقل من ذلك بيبه بکیږي کچري دومره شلیدلې و په حالت د مشي کې غوته ښکار کېدلې کچې غوته په اندازه درې او کله به چې قدم بزمک او مزل بینه کوي بنخ ښکار کېدلې به هم په مسنه کېږي مشي په وخت کې ته وګورو او کچري علی لکسو په حالت د مشي کې نه ښکار کېدلې ښکار کېدلې سمویل ولو كانت الاصابع تبدو من الخرق حاله المشي ښکار کېدلې په حالت د مشي کې صحیح ده او چې ولاړو نه ښکار کېدلې درې ګوتې په اندازه نه پکېږي اوس الټا کا چې ولاړو ښکار کېدلې او چې مزل به کو د درې ګوتو په اندازه به کې قدم نه ښکار کېدل اوس پکېږي نو مشي له اعتبار دی پکې ښه چې په وخت د مشي کې دغه چې ګوتې په اندازه درې ګوتو عمر ښکار کېږي قدم کنه ښکار کېږي دغه له اعتبار دا قاعده شو ضابطه شو لا ورسېدلې په دې عنوان کې دیمه مسله ده ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل کاغه د جنابت په وجه کې رهز یو کله نفاس په وجه دا مسله شوی و احتراز بغیر شرط اول نرى من كل حدث موجب للوضوء اتم نمبر عنوان نواقض المسح وهي على نوعين نواقض المسح دا وي بدو قسم دي یو حقيقي دي بل حکمي دي حقيقي دا چې کوم شي سره او د سماتيږي نو ما سم ور سره ماتيږي به 14 کې دوباره به مسم کې او دویم نمبر حکمي نزع الخف موزدي وی السلام نو شماري که حکمي سودي یو دویم
حکمی کې دویم مدت یې راشو ټیم پوره شو فإذا مدت المدة نزع خفيه حکم ولداده چې او د سشتا او موزه ویستله او د سمات شو سرخ پی وینځلې کافی ده دیم او د سشتره او د موزه ټیم پوره شو ورس ولا نو صرف پی وینځلې هم کافی ده او د سره کول ضروری نه دي نو وی فإذا مدت المدة نزع خفيه وغسل رجله وصلى وليس عليه عادة بقية الوضوء تاسو مراق الفلا په حواله سره د مسله ووري په لګه تفصیلی نواقض په باره کې وينقض مسح الخف اربعه اشياء څلور شینا مسماتي اول حقيقي كل شيء ينقض الوضوء او دري حکمی دي ونزع خف ولو بخروج اكثر القدم الى ساق الخف موزه وستل اگر کده ټول قدم دني اکثر یې سوته لا پس دا کافی ده دوش او دریم چخپوتا عبور کوزي شولې احدى القدمين وتجبور کوزي شولې کنام د مسقي څخه ختم شول شرایطو کې ویلو کنه یو قدم تخپو دن وبلاړي بس موضوع کردار ختم شو نو یو سره د بلیم ختم شو به هم خپینځي صحیح روایت ده او دریم نمبر دا موده تیریدل څلورم نمبر موده تیریدل دي تاسو ورسېدل کا برحال په اخیرو درو کې با سره خپې وینځي دا کافی ده مسله دا سي د وس کچری یو سړي معنی موده تیر شولا او وبنشتل چی د محتوی لیوا چې به بیرستو د سوګي او خپیم وینځي نو بس به دي موده اگر کتیر شوی بهم د موزینو باسي مخ کې کار دی کوي همدغه شان پمونس کې ولاړ دی موده پوره شولا هو ته بدل وبنشتره بس مون دي جاری ساتي او که بمون او که وبشتره موده پوره شولا نو سي دو صورت دي راځي به تفصیلا وایو که او داسي مات شوی او فلحال نو اثر نه بودس کې خپل منځي او که داسي مخ کې نو بس صرف خپل بینځي دا خو دیر شوی او که بمونس کې داسي حالت را لې مونس کې ولاړو موده تیر شولا وبشتا نو اول صورت دې څو او د سشتره ښه مونږ کې خو هم خو د سی او موده پوره شوله بس مونږ ور سره مکمل مات شو زیبا خپې بین زیبا په مونږ باندې مونږ به کوي د سره به کوي کا کجې مخ کې راځي بس وليس علي عادة بقية الوضوء دا هوش نهم نمبر تغییر د موده د مسح اسنن په کې زړې قصې نشته خبر اسانه ده موده د مسح کې تغییر راځي د دې مسلې د بیان نه مخکې تاسو یو قاعده ووري قاعده ده کم چې عبادت موقته دي وخت سره تعلق دي ان شاء الله به تفصیلا ذکر کو عبادت په دوه قسم دي مامور به یو موقتی او یو یعنی مقید بالوقت وي او یو مطلق عن الوقت وي د وقت سره تعلق نه لکه زکات ادا کول موقت بالوقت مقید بالوقت اغا مامور به ته ویل کیږي عبادت او ته چې د وخت په تیرېدو سره د دې ادا ختميږي به قضا جوړيږي او مطلق ان الوقت هغه عبادتي چې هغه کې په وخت تیرېدو سره هغه ادا نه ختميږي لکه زکات کې کار څومره ټیم تیر شي به هم زکات دی دغه شان صدقه فطر کې امون چې د موقت دی کله کې ټیم تیر شي به ادا نه به ورستو قضای مرحله عبادت په څو قسم شو دوا مطلق ان الوقت مقید بالوقت توجه جي کوم چې مقید بالوقت دي نو دا قاعده د چې دی کې وخت اخیر له اعتباري بس تا باندې راوي چاله اعتباري دارو مدار ټول په وخت اخیری لکه یو سړی مسلمان شي
او د تکبیر تحریم عمر ټیم پاتې دی اخیر وخت له اعتبار دی مونږ په لازم دی او به راغله وخذ سيد ده صحیح شو ده حایز خزه کپاک شي او لک شندم پاتې دي نو حکم دار منسپراله نبالغ کبالغ شي منسپراله لیوانه په دغه اخر ټیم کې روغ شي منسپراله او کچري روغ سره په اخري وخت کې لیوانه شو اخر وخت له اعتبار دي منس ختم حایز خزه معنی هزر علی منت ختم رسې په نچاله اعتبار وخت اخر لا نو سره شي مسلې لا یو سړی مقیم دی او موزي په خوکړی یو ورځ یو شپه به چي په اخر وخت کې هغه مسافر شنوس بدري روز درې شپه ته خبر واوړي وخت اخر له اعتبار دی او که مسافر درې ورځې درې شپه به مو زمانه ما سکی نو که مقیم شو او یو ورځ پوره شوی نه خو یو ورځ پورې به پوره کې بس خبره ختمه او که پوره شوی او به چراله وباسي به سره نو خپې به انځي ورسېدلې په خبر ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام 3 أيام ولياليها ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وإن كان أقل منه تمم مسح يوم وليلة بديق سبوي شنو لازم عنوان المسح على غير الخف نموزين علاوه ببل شي معنی مسح کول ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه لکبر وګوري دلته وسقي سکو جرموق دا د قیمتي موضوع د حفاظت د لپاره خلق په خوکې د موضوع د لپاره نو په خو کولو کې څه معنی نشته د قیمتي شي حفاظت کول جایز دي شریعت کې زمن کم باب شروع دي د دې مسلې د سره تعلق شته د نه چې داسې په کول جایز دي کني دي پرې ده مسله دا ده چې په دغه جرموق د بره به مسکو کلري کو به په موزمانه مسکو تاسو به خبره پیږي اولا دو صورت جوړ کړي د موزه د بره چې کوم شی منګه چو بلکې لګبل نورم لاندې رال شو بیخ نه خبره د موزه عنوان بدل کی د موزین علاوه چی بل شمخ په ته چونه دو صورت دي یو دا چې د موزین لاندې او بل دا چې د موزین بری پویږي نو کده موزین لاندې چې جرابه و غیره چولې ده نو مسبکی کی کنه نو کچری او دس کی جرابه چولې و به بدبره موزه چولې و بس ټیک د پدې موزه لپاره مسکی لاندې اگر چې جرابه د ودسي ور سره کیږي ما سره کیږي وای شولې به او که به او دسه شو ولې جرابه شولې وسه موزه واچولا نو سکته ش موزه واچم به نه کیږي به ودسه شوي چې داسې احتمالي صورت هم ویلو خجی دویم صورت د موزه د بره استعمالول نو دغه به دوه صورت دي د لاندې ولا قصه ختم شو کله بره دوه صورت یو دا چې د موزه د بره عامي جرابه چولې دي داسې وایا د موزه د بره داسې شی چولې چې باغی مستقل مسنه کیږي او دویم دا د موزه د بره داسې شی چولې چې باغی مستقل مسه کیږي د موزه د بره داسې شی چولې چې مستقل مسه پینې کیږي لکه په جرابه چولې باغی مستقل مسنه کیږي نو سوال دا دی چې وس په مسه کولې شو کنه نو جواب دار چې دلته دوه صورت دي که چری دا جرابه دومره نری و چې ته بده مسکه او د دې تری لاندې موزه تر رسیدل نو دا به داسې شي لکه چې په موزه دې مسه وکړه انطباق خوشوکه مسه وشوله تطبیق خوشو کنه قاعده سره موزه باندې مسه بکار ده مونږ ویلو موزه به مسکی د درې ګوتو په اندازه موزه لم دول ضروری دی هغه د بره به جرابي لم د شوم کافی ده او کنه و پیم کافی ده هم پدې کې دویم صورت دالې چې جرابه لګه پیړه ده او کته ګوتې لم دې راکاږي د دې تری لاندې موزه ته نه رسی یا لګ رسی پوره درې ګوتو په اندازه نه رسی نو به مسنه کیږي به جرابه لري کې د بره د موزه مسکه
پوه شولې څلور مسائل مو ویل تر اوسه پنځم بلکې دریم تراشي د موزه دلان دیو د بره شو نو دوا عنوان هم ولګول یو دا چې داسې شو چې باغی مستقل مسنه کې د دوه مسلې وي داغي تیر شو داسې شه د موزه د بره چولې چې باغی مستقل مسکیږي راځي دې کوم احتمالي تور دوه صورت جوړيږي یو دا دقه وسمن کتاب ولا چې کوم مسله ذکر کړي وسره لکه جرموق ورته وي نو که په جرموق کې دوه صفته اوله مسله نبه د جرموق د بره مسکول دا داسې لکه په موزه مسکه او د استکیږي مسه سیده کم دوه صفات یو دا چې دا جرموق داسې او کچري موزه نه مستقل تور دی د موزه کار ورکول په دې مسه جایز و هغه شان وایا ټول خپل راګره ولا داسې جرموق دومره پیړه و چې قدم پکې نه ښکارا کېدل که بغیر د موزي دی چواله دومره پیړه و چې لم دی ګوته راکاږي قدم تلونواله نه رسیدلو خپل کله کې ولاړې وي مزل پکې فرسخه پورې کېدل داسې بات پکې وو یو دویم تا چې کله موزه واچول خپې دی وینځلې موزه دی واچول تر وسه تلا بیا او د څه شوی نه یعنی د موزه کردار نه دی شروع شوی او اغه مخکې د جرموق وروا چولو دا دوه صفات کې موجود شو قیدونه نه د جرموق د بره مسکول شي پوه نه شولې اوس که د دې جانب مخالف کچري جرموق کې د موضوع ولا صفات نو موجود چې مستقل تور په مسو شي چونکه هغه پیړې پاغه باندې کده ګوت رکاږي تریلان د قدم موضوع ته نه رسی او په دې مستقل مسنه د سي نو مسد نه کیږي تا خو سره مسونه کړله اول قدم نه فکوخه به ووري کچري په دې جرموق کې صفات د موزه نه موجود نو موزه د بره د چولې او ګوتې براخ کړي مسونه شولولي جرموق مستقل موزه نه ده چې مسه کافي شي او کوم چې موزه راغي باندې مسونه شوله نو ځکه نه کیږي او کچري د موزه صفات پکې موجود دي توجه خوستا خطاب به او داس شولي او دا غینه پس دي جرموق د بره واچولو سید جرموق کې د موضوع صفات شته خدانو خو حدث ضرورت لاندې موضوع ته مخ کې نه کړي دي مخ کې نه ضرورت شوی دی نتیجه دا درې کو ترکاږي حکمی تور دا حدث لري کې نه حدث خلاند دي ته کو ته بره راکاږي نو مجموعي تور څو مسائل ویل چې کله لاندې موضوع څه شی په خوکړي هغه هم دوه صورت ویلو او که د بره بیو نو اما نری جرابه د دغه دوه مسایلو او چې کوم جرموق دغه دوه صفات ویل تقریبا مسائل به ډیر جوړ شو ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه ورسره مسله دا د بوټ باندې مسح کول به څنګه نو مولوی صاحب چې بوټ کې د موضوع شرایط موجود وي یعنی قدمونو پورې بر اوچت وي ټول خپې پټکړي نور خو غاسم پیړي نه پکې قدم ښکاری نو بلاندې جذب کوي او مزل پکې هم کولای شي او بل څه کم ټکیو پکې خپل ولاړی ټول قصې پکې دي نبی په مسکیږي خوشت بداوي چې بوټ چره چونکه خلک اسی ګرځي راګرځي پکې پاک وي ناقد بور سره لګاو رسې بي خجی ورسره ته د موضوع انور اقسام ذکر کوي چې پکې مسکیږي کوم معنی کیږي موضوع خاصل کېږي ته ویل کېږي چلان دی باندې مکمل چمړوي تر قدمونو اګټو پوري اوس ولا يجوز المسح على الجوربين جربو باندې مسنه ده جائز ایوه مسله ها الا جائز وي چې خیر دې د کپړې دی وي خو چې مجلدین وي مجلدین غي ته وي چلان دی باندې چرمن وینوره برکه مې ستلی لاندې باندې مطلب قدم د برم چرمن وي قدم د لاندې می نور کوم برتلی خیر دې کا کپړې به بکیږي دې ته مجلدین ویل کیږي خوېږي او دویم نمبر که جوربي منعلین ویم بکیږي نور کپړه دا اولان دي سي د چمړې دا مزدام کافی د کیږي به رسیبي او که خالص جوربه دا نظم د حناف مسلک دار مسبنه کیږي که څوک ته نه دلیل وړي نو اسانه خبر ورته کو حضرت لیکلي دي فتاوی عثماني کې ګوره اصل کې
قطعی تور باندې د قران نه د خپو وینځل ثابت دي دا قطعی دي او په جرابو باندې مسه چې د موضوع نه یادوم جرابو باندې مسه د درو صحابهونو ثابت ده باقي کې یو صحیح حدیث دی او دو ضعیف دي نو یو صحیح حدیث په جرابو کې رااله فقط مغیر ابن شعبہ رضی الله عنه حدیث تقریبا او یو حدیث یو کدوې دا خبره واحدی کا خبر واحد دي نه وی چې راوی نقل کړي چې تواتر کوم حد راوی نه غي ته رسی بس غي ته خبره واحد ویل کیږي تاسو په خبره پوهیږئ بهرحال صحیح حدیث یو دی نو که مجموعي احادیث روایت درې دي به هم خبره واحد ده نو وینزل د خپې د قران نه قطعی تور ثابت دي او مسد جرابې چې دا خبره واحد ده او د ټولو امامانو حتی د وابینو متفقه فیصله ده چې په خبره واحد سره زیادت په کتاب الله کې کول لا جایز نه دي مسله ونه رسیدلې نو وس کتره باسي کې په خبر واحد باندې په یو حدیث باندې کتاب الله کې زیادت کې او چې په جرابوم د مس صحیح شي دا نه ده صحیح پاتې شول په موضوع ولې خو حدیث تواتر ته رسیدلې ده او یو صحابهونه زید نقل لزګه باغی کیږي رسې په نو په جرابونه کیږي په موضوع کیږي یو خالص جرابو مې کیږي دوا مجلدین معنی کیږي درې من علین معنی کیږي څلور پنځم نمبر هغه جرابې چې هغه کې د موضوع صفات وي باغی کیږي کنه کیږي صاحبین وای کیږي امام صاحب وای نه کیږي امام صاحب په اخره کې د صاحبینو قول ترجو کړي او د صاحبینو قول مفتبی دي کیږي به خجی هغه جرابې چې د موضوع صفاتي اخراته وای کنه نو عام طور زمون فقها د صفات بیانې پیړی نه پکې قدم ښکاری او نه پکې طریق قدم ترسیو دویم قدم من اوچت خپل ولاړی او دریم فرسخه پورې مزل کولای شي درې میله پکې ممکن وي پکې مزل وما هذا الا موزي دا خو موزي شولې کې خېلې تاسو په خبره پوه شولې مخکې راځي وقال يجوز وهو المفتى به القول اذا كان سخينين لا يشفان دو صفات ذکر کړي پیړوي نو چې پیړوي دي کې خپل د وقې درال یو قدم باندې خپل اوچته ودرېږم بل پکې مظلم کیږي او لا يشفان کوم دوا خبره رااله نه به وبجذب کوي چې قدم ته ورسیږي او نه پکې قدم ښکاری بلکې قدم پکې نه ښکاری سخیرینو کې هغه رااله خیالم ده کنه مخکې راځي یولسم نمبر عنوان ما لا يجوز عليه المسح کوم شی چې باغی مسنه کیږي نو په عامه باندې زمنګ د حنابو په نسبت مسنه کیږي قلنسو باندې نه کیږي ټوپۍ باندې برقې باندې نه کیږي زنانه چي او به خاص کر توري برقې بدرنګ خزم کې خستخکاری جيبه شی راوته دی د شپ قدر کې چا چولې وټانګه کې روانه واخې ټانګې ټولې دنیا او تر یو طرف نه بل طرف پورې قتل د بازار په یو سیټ راو ټانګه ردن نشول په بل سیټ وتل ټولې ورته قتل نوې نوې برقه راغلی و هغه طرف او تخاون ویل د سکارو کا د برقه دي دې کو نه لاندې کیدا او د څه کله او مخدالو پټم لري کا نو یو چې ته چا قتل نو به لاړم تو کلی دا د سیو شه دی ټول لانجه دی جوړ کړي اوس پکې پردانه د اوس خوخه دعوت ور کوي شهوت لاره سم د خلکو نزلونه وړي منګه سم زلونه نری دي لانجه جوړي ګوري وتا والقفازين او په ګوت څه وتوي دستانو باندې نکی دولسم عنوان المسح على الجبيره دا یو نوې مسله ده په جبيري مسکی کې نه نووري مليسه جبيره هغه پټي ته ویل کېږي کاغه د پلاسټیک وی کې د کپړې وی کاغه جدید تور کې می جوړ شوی کاغه پلستر وی بهر صورت هغه پټي ته ویل کېږي چې په زخم باندې علاج پته ور تړل شوی عام طور خپل معنی د جبيري چې دا د کې به
لرګي به کې نری نری لرګي به کې وتړل ابه به د ماتشي وزنه په خاطه ولا خیال خو اوس په کې جدت راغله دی اوس په کې لرګي من وته دي نټولو ته شامل ده دې حکم سره دې حکم دار چې بالکل بده معنی مسکیږي نو مسله دا شولا کچا یوځي زخمی دی پټي په اړولې ده نو کچري پټي لری کولو کې او غزي وینځلو کې څه حرج نه نه به مسکار نه ورکی باقاعده به لری کې وینځي وي او که پټي لری کولو کې حرج وي یا لری کولو کې نه وي غزي وینځلو کې حرج وي به ووري کپ پټي لری کولو کې حرج نه وي دا غزي په وینځلو کې حرج وي دا غزه په مسه کولو کې حرج نه دا دویم حکم شپټای بلری کې بازه په مسه کې به بیت به کېدا ور منګه احتمالي صورت بیان ته دا بڅنګي بس پرې مخ کې ځي دایخه څو مسلې شو دوا دریم پټای په زخم لګیدلې دا چې کته پټای لري کې او په هغه کم زخمی پټای لري کولو کې حرج نشته حکم زه چې زخمی دي هغه نه وینځل شي ونه مسله نه به مسه کول شي نه به پټي لري کولو تم ضرورت نشته هغه د بره مسه وکړو صورت شو درې شو کنه نو داسې پټي د چلان دي زی باقاعده انځل شي پټي بلری کې انځي به کلان دي زی انځل نه شي مسه به کول شي پټي بلری کې مسه به کې او کلان دي زی نه انځل شي نه به مسه کول شي د پټي د بره مسه کوا خبره ختمه ورسېدلې دي کې د علامه شریف بدی او موزه په مسه کړي فرقونه ذکر کړي دي ښا به ډیر شی دی به بل راشي ان شاء الله قریب کنه راغلی لدی نرا بشي نغي فرقونه نه د دې لپاره موده نشته غیر لپاره موده وا پوهیږي دې لپاره دانه د زوري چول بل زینځلې بره به چولې غیر لپاره ضروري وا دې لپاره دانه د ضروري چلان دې بنخ کړی او تری بلان نه رسی هغه کې دار څه ضروري وو په دې خبرو پیږي نورم ډېر فرقونه دي پکې ويجوز على الجبائر وان شدها على غير وزوين نو څومره جديد صورتونه د جبائر دي ټولو باندې مسکیږي قبل السر به وکړسي وان شدها على غير وزوين ګورئ هغه یو فرق دی اشاره وکړه اوس مسله دا ده پټې د زخم نو غرزیدل دوه صورت دي کچره زخم سيو پټې غرزیدل لازم بینځي او که قابل لمسیو مسبب کېدل اندق مثلا د ذکر شوی مسبب کې او کچري زه هماغه شان زخمیونه په مسه کېدل نه انزل شلو پټي به دوباره واړه و بس خیر دی او د سمات شوی هم نه دی او شلې مخکې صورت کې مونږ ویل انځي به مسبب کې او د سمات شوی فإن سقطت من غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل ورسدل به لاندې لیکلي فائدہ کې تخالف د مسجد خفینو د دې موضوع چې د جبائر او د څلور صورتونه ذکر کړي دلته الته بچیو موزه دی 20 سلام دوه خپې منزل لازم دلته چې یو ځنه پټیل شول صرف د یو ځای لازم دی نور نه که بخپه د یو خپل لازم ده بل نه خجی من عن غیر برئن کا پټیل ریشي دلته دوباره په واړه ورڅ پینشته دلته هر رنګ دي موزه لري شول دوباره بخپینځي الته مسه موقته ودلته غیر موقته ده او څلورم که طهارت کې د پر پټي تړلې کې غیر طهارت کی جایز دلته داسې نه و بس وکړو